کوي ما په راوچتېدلو بیا داسې کار نه کېږي چې خبره وشوله او تاسو کورونو ته روان شول. نه زه ته به ورسوئ. خبره واورئ، مهرباني وکئ. ذلیله شولو، خوار شولو، مړه شولو، آی ډي پي شولو، دا تمامې بېعزتیانې م برداشت کړلې، خو دا یوه بېعزتي نه شو برداشت کولی چې په کور باندې راننوځي او د کور عزت هم محفوظه نه دی. د دې دپاره قومي خبره کول غواړي. زما عزیزانو، زه یو هفته مخکې په قندارو کې مې ټینټ ولګاو، دا صافي کې اول ځل دی چې ما روډ بند کړو او احتجاج مې وکړو. کورونو ته بمونه رالوېږي او تاسو ته مې نن دا پیغام درکو. دې خبرې نه خبر هم نه وم، اوس خبر شومه چې زمونږ بچي ورک دي، د دوی په جیلونو کې دي، موږ څه هر قسمه ظلمونه یې کړي دي. د هغې دپاره بیا د جمعې ورځ ورکړې وه، خو هغه د جمعې ورځ به خپل کار کوي. دا د عزت مسله ده. دا مشران اوس یوه خبره وکئ، دې خور له ورتلل غواړي چې د دې په سر باندې لاس کېږي. باقاعده ایډوانس کې 10-15-20 منټ یو ګنټه مخکې اطلاع شوې کې چې دغه شان دهشتګرد دی یا هر څه بلا چې ده یا ستاسو کوم کس دی راغلی دی، تاسو مخنیوی وکئ، راشئ یا یې ګرفتار کړئ یا هغې ورته ویلي چې بس دغه کې موږ نه یو. ته زما څنګه حکومت دي چې زما او که داسې درته د مړي ښکاري که نه نو جرګه به هلته وکړو. خیر دی محمد ګډ چوک ته ځو. په هغه چا باندې چې نن هم کور ته ځي، ځو به هلته به ټول هلته ځئ. راځئ هلکه چې نن لاړه شي.